السلام علیکم ملګرو. تقریبا 24 घंटे پر آش पे کومه واقعه بیګه شي و هغه نه هیڅ قسم ته کار نه ده شوی، کرویه نه ده شوي. بله چې کومه واقعه شوي هغه ته ډي پی او ایس پي ورسره نوره ای سی ډي سي ټوله لاړ وو، خو بیګا کومه واقعه شوي هغه ته صرف یو ایس ایچ او لاړ وو. اوس هم خلک امید کې دي چې کله به دغه کرویه کیږي هغه سره کوم ټل پرشنار مین روډ دی هغه به سره کلو شي او امن د دوباره بحال شي. څلورمه ورځ دی چې ټل پرشنار مین روډ باندې هغه سره لکه کې شی خورنوش او نور شیانو هم کمی راغلی دی، خاص کر پټرول پمپونه چې دې سره د زندګۍ په یاد چلیږي. نن هم پټرول پمپونه باندې دلته سکولونه هم متاثر شوي دي، سکولو بچیو ته تاګ راتګ هم یوه غټه ایشو جوړه شوې ده. دې سره زمینداري دي یا نور داسې شیان دي چې هغه ټول اثار براه راست په دغه ځای باندې پرېوتلی دی. دغه ځای خلک دا وینا کوي چې په کار دی یک طرفه کرویه د نه وشي، په کار دی دوو سایډو د یو قسم ته کرویه وشي. څنګه شیعه سوه شوه همداسې سني سوه شي، څنګه سني سه شوي دی همداسې شیعه سوه شي. نه چې هغه یک طرفه یو قسم ته کرویه وکړي هغه نه بیا یا لکې امن یا خرابېږي او خلکو ته هم بیا بدګماني هغه پیدا کېږي. نو هغې ورځې کومه واقعه شي دی په کار دی هغه شی رد عمل چې کوم شی دی هغه په کار دی بیګا واقع سره هغه شي. هوټل پرشنار مین روډ د عام مدرب دپاره کلو کړي، ویلې چې دې باندې چک پوسټ سیکیورټي فورسز او دا هر څه پورې لاړ دی، هغه په باوجود ټل پرشنار روډ ویلې نه کلویږي. خو که پسنجر په نه څي او د بیا د شی خورنوش او نوره کوم سامان والا کوم ګاډي دي دا ویلې په نه رسي. دا یو سولیه نشان دی د حکومت ته یا دی او دلته کوم ذمه دار دی هغوی دپاره یا په کار دی امن د واپس بحال شي او ټل پرشنار مین روډ د کلو شي، هغه سره به دا مسالې حل شي. کنې روان وخت کې به بیا خلکو ته نور هم مسالې جوړېږي.